سرا روایت کړي د دې حدیث حضرت ابو هريره رضی الله عنه ما اختلاف سره د اختلاف د بعض الفاظونه ولدا کوم راویانو ذکر چې راځي نو د تفصیل ور سره ان شاء الله ذکر کوم. دا ابو هريره رضی الله عنه د دوس قبیله ده دوسی ده یمانی ده اولی صحابی ده او دا د فقهاء صحابه کرام نه او کان من نوعیت العلم د علم د لوخنو او په لویو اهل فتوا او صحابه کرامو کې او د دې په دینوم کې اختلاف دی چې د ابو هريره رضی الله عنه سنم دی لکه دا خبره در ریاض الصالحین کې متیراو نو دومره اختلاف دی چې د علماو یو دیرش اقوال دي مشهور پکې داري سو کوئی په جاهلیت کې د نوم عبد شمس یا عبد عمر او په اسلام کې نوم د عبد الله او عبد الرحمن. خو امام حاکم رحمه الله چې ډېر صحیح شی زمون په نس دار چې د ابو هريره رضی الله عنه نوم د عبد الرحمن ابن سخر سنو مې عبد الرحمن ابن سخر او په دمانه دا کونیه دور غالب شي چې خپل نوم د سراړو سو پیجن ابو هريره ورته وي رضی الله عنه او دا ابو هريره ورته ولي وي ابو هريره رضی الله عنه وي ما بغړې سرولې او مال یو پښو و ما وکانه لی هره صغیره یو وړه غونتی پښو یا د پښو بچو نو ما باغې سره لوبې کول نو خلق را لکونیه دا جوړه کوي ابو هريره یو قول دار او بعضی دام راغلی چې نبی رحم السلام وایزو کته موزما لستونی کې می پښو راغسته و فقال یا ابا هريره نماته دا وې او دا ډېر رست ګره د ایمان وروړي په کال د خیبر باندې د ایمان وروړي خیبر چې په کم کال فتح کېدو خو پټول صحابه کرامو کې په حدیثو کې دا ډېر لوی دي او دا غي تفصیل در لجمه کې تیر شوی د دې نګوره 15 زرا 300 او سلور شپېته احادیث منقول دي 15 زرا او 300 سلور شپېته احادیث د سیدنا ابو هريره رضی الله عنه نه نقل لي دمر احادیث د بل اس یو صحابي نه نقل لي 15 زرا 300 سلور شپېته روي له 5000 حديث و364 حديثا پدری سوا 25 احادیث خو متفقون علیه دي 300 او 25 احادیث خو متفقون علیه دي او 93 احادیث دی आवाज امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي او یوصل 190 احادیث دی امام مسلم رحم الله ذکر کړي نو دا حدیث حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د دې روایت کړي دي سره د اختلاف د بعض الفاظو نه پاغي کې دادي و اذا رأيت الحفاة کله چې دیو کتل غپید خلق چې دا غي د خپو پیزار بنو خپیاب لبګرزیدل العرات بربن الصم البكما اغا الصم اغا کان د حق د اوریدونا البكما ګنګیان د حق د ویلونا ملوک الارض بادشاہان تزمکه یعنی دی کې دا وایي چې ذلیل خلق او تباشی ملاو شو لکه حدیث کې ورته سوراشی دویم جل کې چې کله کارونه غیر اهل توس پارل شو نو پوه شي چې قیامت راغله او به فرمایل فی خمس باغ پینزو خبرو کې لا يعلمهن الا الله چې داغي علم ما سوا د الله نه بل چاته نشتا ثم قرأ او بیا الله حبیب د غایات اخیرنه د سوره لقمان لستو چې ان الله عنده علم الساعه بیشک د الله سره علم د قیامت ته وينزل الغيث باران را لېږي او هغه پینځه خبرې ذکر کړي وګوره مغیبات ګوره په دې پینځو کې بند نه دي دا خو تاسو کوون کی تاسو کړو نو داغي جواب کې دا پینځه خبرې نازلې شوې دي متفق علیه د دې حدیث په نقل کولو د امام بخاری او د امام مسلم رحم الله اتفاق ده وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم
بني الاسلام على 5 شهادت الله اله الا الله یا بالجر وای شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم واقام الصلاه وايتاء الزکاه والحج وصوم رمضان متفق علیه. دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده. او ابن عمر چې کله مطلقاً ذکر شي نو دا عبد الله ابن عمر به مراد وی رضی الله عنهما. د عمر رضی الله عنه نورم ډیر زامنو خو په ټولو کې مشهور دا ټولو کې مشهور دا او د په مکه مکرمه کې ډیر مخ کې د پلار سره لاوړو کې چې ایمان راوړ او د بیا مدینه ته هجرت هم کړو او کله چې غزوه احد کې دونو دی راغې خدای الله حبیب ورته وی ته وړو کې نو ته بن راضي دا شان لکه نن jihad نو امت ګټونه پټای نو د صحابه په وخت کې معصومان مو الله حبیب وینه تاسو معصومان یې مرزه نو غزوه احد کې دی راغې الله حبیب ورته ته وړو کې او بیا په غزوه خندق کې دی حاضر او دغه وخت د 15 کاله عمر او دا په یو غشپغو صحابو کې چې دای نه ډېر روایتونه نقل لي او دې ډېر وی پرېزګار جابر ابن عبد الله رضی الله عنه وی ما منا احد الا مالت به الدنيا ومال بها ما خلا عمر وابنه عبد الله. جابر رضی الله عنه وی مونږ یو تن نشتا مگر یا دنیا ته مایل شو یا ورته دنیا مایل شو خو دوه کسانو ته دنیا مایل شو نو ورته دای میلان یو عمر رضی الله عنه یادولو بل دا غیب بچے ابن عمر رضی اللہ عنہما. او میمون ابن مهران مشهور تابعی دی وای ما د ابن عمر رضی اللہ عنہ نزیحت پرهیزګار نه دی لیدل. او نافع وای ما مات ابن عمر حتا اعتق 1000 انسان او زهدا. ابن عمر رضی اللہ عنہ ترغی وفات نشو 1000 نه سیوا غلامان آزاد کړي د 1000 نه سیوا غلام تاسو د اخرت یو فکر دوی سره او دا کس ته چې الله حبیب د بارک ویلو چې انه رجل صالح ودا ډیر نیک سره د چا بارک چې د سید البشر د مبارک خلین روزي چې عبد الله ابن عمر ډیر نیک سره د دینه 2000 شپک سوا او دیرش احادیث نقل لي روي له 1000 حديث و630 حديثا 2000 شپک سوا او دیرش احادیث د دینه نقل لي او په یوصل او یاو احادیث دا متفقن علیه دي یو اتیا احادیث امام بخاری یوازې د دنه نقل کړي امام مسلم رحم الله یو دیر حدیث دنه نقل کړي دا ابو هريره رضی الله عنه پس وېدا پټول صحابو کې روایتونو په اعتبار ډېر او د په اویایم پدری اویایم او بازوی په سلور اویایم په دغه کال د حج نه پس د وفات شوه او په دغه کال مخکې سو میاشتې ابن زبیر رضی الله عنه شهید شو او محسب یو مقام دی مینا نه چرازی نو الته دفن شوی ادم علماء لیکلي حجاج ابن یوسف د وجنا د شهادت ملاو عبد الملک ابن مروان حجاج ته وی چې حج مسائلو کې د ابن عمر رضی الله عنه نه تاسو کو ناغه بکله مزنا وخت کولو کله وسکل نو دا خو ابن عمر نو ته بوله خیمین आवाज ورکو چې د مز وخت دی نور ورستا انتظار نه کوي نو دې ظالم باندې دا خبر خنه لګی دا نو باز دالی کړي چې چاله وي چې یو زهريله غشه به جوړ کې او د دای د اس پر رکاب کې وکړي د اخر کې نظر نون شو نو دای چې پر رکاب پکې کوه نو هغه باندې خپل زخمی شو او دا د دوی د شهادت او د وفات یو سبب جوړ شو. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته چې بنا د اسلام په 5 سيزونو دا وای اسلام مشابه کو دی او خیمه سره چې داغي 15 ستنی وی یو رومنه خبره سره شهادت د دې خبرې چې الله اله الا الله دا الله نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشتا او دویم دا چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بندا او د الله رسول له دویم خبره په مصبا باندې دریم ورکول د زکات او سلورم حج او پنځم اغه روزي د رمضان شریف متفقون علیه.